بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د عوامي پیغام نیوز سره زه یم فدا محمد. دا وخت موږ سیدو میډیکل کالج کې موجود یو. څنګه چې تاسو وکتل فنپاري او سټوډنټ له ګوري خپل خوشحالي معنا وکړه. جاری دی اوس پورې مخام پورې دوه پروګرام روان دی. خو دا وخت چې موږ سره میډیکل کالج پرنسپل اسرار الله صاحب نسته موږ دغه معلومات کوو. تاسو هر کال دا خوشحالي معنا وایي خو تاسو عوامو د څه پیغام ورکړئ؟ دا خو ګوره زمونږ د خوشحالۍ دغه ورځ ځکه ده چې د ملک چې څنګه موږ د حاصل کړ دی په ډېرو قربانیانو باندې حاصل کړ دی. اوس هم زمونږ نوجوانان او خلک لګیا دي د ملک ازادۍ ساتلو دپاره قربانیانې ورکوي. نو زمونږ د دې ورځ د منع وهلو مقصد دا دی چې زمونږ د سټوډنټانو ته دا یو پیغام دا په ذهن کې دا خبره پرېوځي چې د دې ملک د بقا دپاره د دې د استحکام دپاره مونږ چې کوششونه نه کړي نو دا هسې نشي کامیابېدی. نو پکار ده چې دا ملک مونږ په مخ کې بوځو او داسې نمونه خپل هلې ځلې وکړو. دا کم سټوډنټس چې دي یا زمونږ فیکلټي چې ده چې خپل د استطاعت او د دستیاب وسایلو مطابق هغه کوشش وکړي او د دې ملک په ترقۍ کې او په دې کې حصه والي. جی دلته خو موږ اوس وکتل دا فنپارو دا سټوډنټ لګولي دي. نو تاسو د دې په باره کې څه وایئ چې دا چونکې د خوشحالۍ ورځ ده زمونږ د فن فیر چې دی دا هم زمونږ یو ایونټ دی د ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز. د دې وجې نه مونږ دا د دې سره کلب کړو نو زمونږ هغه خوشحالي دوباله شي د دې جشن ازادۍ. دا تاسو دویم کال دی چې دا تاسو دا دویم کال دی زمونږ چې دا مونږ دا شروع کړی دی. نو تاسو د عوامو له څه پیغام ورکوئ چې د دې ورځ نو بس عوامو ته زمونږ دغه زما پرسنلي دا پیغام دی چې یاره هر ځای کې چې کم سړی په کم ځای کې دی نو د هغه څه ذمهداریانې دي چې هغه ذمهداریانې په احسن طریقې سره پوره کړي نو هغه به د دې ملک په ترقۍ کې د هغه حصه جوړه شي او انشاءالله دا ملک چې دی دا زمونږ د دې راروان جنریشن دپاره د دې چې دی نو دا به یو کامیابي موږ ته حاصله شي چې هر سړی چې په هر ځای کې دی هغه که مزدور دی او هغه که بادشاه دی او هغه که په کومه محکمه کې دی که محکمه یې نه ده بېروزګاره دی خو خپل کور یې دی نو د هر سړي ذمهواري جوړېږي چې هغه د هغې چاپېرچل یا په هغه ځای کې چې کوم د هغه په وس کې ده چې د هغې مطابق الله کو حاضر ناظر جان کر چې هغه خپل هغه فرایض چې دي هغه په احسن طریقې سره پوره کړي نو انشاءالله زموږ د عمل په ډېره زر په ترقي وکړي. سر نن سبا کم نه کل چې دی که نو زیات تر دا کم ټینشنونه کم مشکلات چې نو د دې نه زیات اوس هغو خپل د توجه منشیاتو نه د منشیاتو طرف ته اورېدلي څه پکې نور دغه کې نو تاسو داسې سټوډنټ ته څه پیغام ورکوئ چې تاسو د دې ګوره دا اوس هم خپل په سپیچ کې په دې جشن ازادۍ کې دا د خپل ټیچرز ته او د چونکې په دې کې فیملیز هم راغلي هغو ته مې دا ووایي چې دا چې څنګه د دې انفارمیشن دا یلغار جوړ شوی دی نو په دې کې زمونږ ماشومان چې دي په دې باندې ډېره زیاته توجه پکار ده چې هغو ته موږ خپل دین او د خپل ثقافت متعلق آګاهي ورکړو لږ نظر پې ساتو. دا ډېره زیات د والدینو کردار دی او بیا زمونږ د ټیچرز دا کردار دی چې هغه د سبق سره سره د هغو په ایټیچیوډ د هغو په اخلاقو باندې خامخا نظر ساتي او چې کم ځای کې ښکاري چې یاره دې کې اوس څه مسله شته نو هغې دپاره مونږ خو خاص کر خپل په کالج کې د هغې دپاره ټیوټوریل ګروپ جوړ کړي دي او بیا د پیرنټس سره زمونږ رابطه پیرنټس راغواړو هغو سره کونسلینګ کوو نو دا ډېره ضروري خبره ستا خبره ټیک ده چې یاره د اوسنۍ زمانه کې منشیات شو یا د ملټي میډیا سوشل میډیا چې راغلي نو د دې نه واقعي د ینګ جنریشن توجه د خپل اصلي مقصد نه ډېره زیاته هټو شوې ده او دغه طرف ته رجحان زیات شوی دی. دا زمونږ د والدینو او زمونږ د ټیچرز او بیا د دې ټولې معاشرې دا مشترکه ذمهواري ده چې مونږ په دې طرف ته خامخا توجه ورکړو. تاسو مونږ ته خپل تعارف وکړئ او نه په پروګرام حواله تاسو څه ستاسو د دې عوامي چینل مونږ ډېره شکریه ادا کوو چې دوی زموږ د ایونټ رالو او زموږ د دې ایونټ د کارکردګۍ نه د خصوصا د سوات د قوم او داسې په مخه باندې نور څومره دي چې هغه د دې نه آګاهي حاصله کړي. زمونږ زه دلته کې د سیدو میډیکل کالج کې هاسټلو انچارج یم چې هغې کې زه د دې سټوډنټ سیسټم ریلیټډ څیزونه هغه مونږ د هغو دغه کوو کار کوو. زموږ سره بیا وارډن دی بیا ډیپټي چیف پروست بیا پرنسپل صاحب دي. دا د پرنسپل صاحب په نگرانۍ کې د ډاکټر اعزاز الرحمن صاحب په نگرانۍ کې او د ایل اس حاشر صاحب په نگرانۍ کې دا ایونټ شروع شوی و په ډېر ښکلی دام باندې وشو او په دې کې د مختلف علاقو خلک دی چې هغه د ټول کې پی کې او بشمولیت د پارن سره ومو
تعلق ساتي په دې کې مختلفو جبو خلک هم دی هغه ټول یو شي او په خپل ثقافت په لحاظ باندې هر یو خپل کارکردګي ښکاره کړه او دا د جشن ازادۍ په ورځ باندې دا پروګرام ټولو د دې لپاره ښودی شرط د دې ملک د ازادۍ مونږ هم ستاینه وکړو او مونږ د دې د مضبوطوالي او د اتحاد او د دې ټولو چې څه دي تاسو خو په پارو د سټایلونو هم لګېدلې د په د دې دا سټایلونه چې دا خو د مختلفو دا خو د سټانټانو خپل یو ایونټ چې دا غینه دي مزي اخلي او په هغه کې دي لګیای څوک مختلف قسمه په دې کې سب بلوچي خلک دي چې هغه د خپل قانون تنظیم کړي ځنې پکې پاټا والا خلک چې هغه د خپل کړي د چې د مختلف علاقو ټول دا مختلف شاپ دي جوړ کړي دي او د جو د خمزي ډوډۍ ټول په دوم دام دي او دا سرګرمیانې د صحت په ریاض باندې د سټوډنټس په لیول باندې هم ډېر ښه ځکه چې یوازې د تعلیم سره دغه ډېر ضروری دی ایونٹ ډېر ضروری بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد اشر خان ہے اور میں سیدو میڈیکل کالج میں 4th ایئر میں اسٹوڈنٹ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کالج کی جو لٹریری سوسائٹی ہے اس کا جو ہے میں لٹریری سیکریٹری بھی ہوں. کالج میں ہونے والی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلایا جائے اور اچھا جو ہے ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے. یہ ہمارے پرنسپل صاحب کا ویژن تھا کیونکہ ہم فن فیئر تو ہر سال سیلیبریٹ کرتے تھے لیکن پرنسپل صاحب نے یہ ایک ویژن لے کے آئے تھے کہ ہم اس طرح کریں کیوں نہ کہ انڈیپینڈنس ڈے کی سیلیبریشن بھی ہوں اور اس کے ساتھ فن فیئر کا بھی جو ہے انعقاد کیا جائے. تو گزشتہ سال کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی ہم لوگوں نے جو ہے یہ 14 اگست کی نسبت سے آزادی کا ایک چھوٹا سا پروگرام کیا یہاں سیدو میڈیکل کالج میں جس میں جو ہمارے چیف گیسٹ جو تھے وہ جہانزیب کالج کے ایکس پرنسپل پروفیسر ریٹائرڈ عثمان علی صاحب تھے. اس کے علاوہ ہمارے پاس دیگر شخصیات میں جو ہے سوات میڈیکل کالج کے پرنسپل صاحب تھے اور اس کے علاوہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہم نے کی. اور ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آزادی جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آزادی کا مطلب صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو اس وقت قید میں ہیں جو اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے ایون آپ جو ہے انگریزوں کے سامنے آپ کو آزادی سے بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں تھی. وہاں پر باقاعدگی سے آپ کو ایک اجازت نامہ لینا پڑتا تھا جو آپ کو برٹش گورنمنٹ دیتی تھی جس کی اجازت سے آپ ان کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ سکتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آزادی کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھایا جائے. اس کے سلسلے میں آپ کو جو ہے وہ ایک اقبال کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. اقبال کچھ یوں فرماتے ہیں کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابائے گل بھی ہے. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابائے گل بھی ہے انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. اس میں اقبال یوں کہنا چاہتے ہیں کہ صنوبر کا جو درخت ہے وہ جو ہے وہ بہت ہی آزاد اس میں جو ہے وہ جو اس کی شاخیں ہیں وہ بہت آزاد طریقے سے پھل پھولتی ہیں اور سانس لیتا ہے وہ. لیکن اس کی نسبت جو اس کی جو جڑیں ہیں وہ مٹی میں پیوست رہتی ہیں اور وہ ہرگز اس سے روگردانی نہیں کرتی. تو لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ مادر و مطلب ان سے بالکل الگ نہ ہو جائیں اور اپنی جو روایات ہیں جو اس کے اندر رہ کے ہم اپنی زندگی کو گزاریں. اور بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان زندہ باد.